गुरुजी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुमा नौआन तबाइनान من الإدراك دا سبق بعينه أقا سبق ده غنشتا شيء وهوستيش المارين من ترشيه كنا ما نوعان متباينان من الإدراك دا بعينه أقا سبق ده رستو چې منګه په دویمه حصہ کې اوري د متأخرینو او د متقدمینو چې کوم جګړه روانه ده ما بین د تصور تصدیق د اتحاد ذاتی تغیر اعتباری او ما بین د دې دوانو کې پچیش کې چې دا متحد ذات متغیر ذاتن دي او کنا دا متغیر ذاتن نه دي بلکې سری اوري دا متحد ذاتن نه دي بلکې دا جنگ دی کنه دا متغیر ذاتن دي او دا چې کم دینو متغیر ذاتن دي دا مسلک دی چا ها دا د متقدمینو رچاو او متأخرین شوی نه متحد ذاتن اوري او متغیر شي اعتبارا او قول بالتربيه قول سو د یو خبره د دویمه خبره د دریمه خبره متحد ذاتن متغیر اعتبارا او قول شي بالتربيه سو خبره شو ورته دقه سبق ته په عبارت په متن کې وما نوعان متباینان من الادراک د اختیاري مسلک د چا د متقدمینو او په دریو دعوو باندې د رد کوي په دې باندې رد کوي په دې اولی نه متحد ذاتن باندې وهما نوعان سره او دا دویمه دعوه چې دا متغیر اعتبارا دي باغی باندې رد کوي په نعم لا هجر سره نام سره کدای ته ترجمه ده نام او لا هجر نشته د بندش پابندي څوک نشي لګولای په تصور کې چې دا به ته ځکه تا د دې لپاره متعلق لاندې څوک راويسو ها تقیدی راويس کړه او څوک د صالح نه کو د تعلق د لپاره نسبت تامي خبري او ګمان دي داو کو چې دغه متعلق د تصدیق هم ده او دغه متعلق کو د تصورم شي ذاتن هم یو دي او اعتبارن هم شو اعتبارن ی به اعتبار المتعلق ټیک شو نو په دغه دعوه باندې برت کوي فنام لا هجر سره او نشتره سپه بندي په تصور کې فتعلق بكل شيء هر شي پر متعلق کیږي حتی چې متعلق بشي پاغه چا پوری چې پچا پوری متعلق کیږي څوک تصدیق هم تصدیق متعلق کیږي په نسبت تام خبري پوری د دې هم متعلق په د پابندي څوک نشي لګول حتی بیا وای دلته په حاشیه منهی کې لیکي ګوره د باطن په خپل حواشی منهی په دې متن لیکلی او هغه د منهی دغه منهی کله قاضي رو باسي کله مولا حسن نو باسي او کله څوک رو باسي دغه منهی او کله چې کوم دینو څوک رو باسي دغه منهی کله الحمدلله رو باسي قال في الحاشيه زي برازي په دې کتابونو کې وایي به دغه شانته د دغه کوي نو د دې حواشی دي خپل د دې سلم حواشی دي او د دې بدوانو مسلم ثبوت باندې حواشی دي او مسلم ثبوت باندې خسته کل شرح چې دا پوښې په تاسو په دشته عربی شرح ده بهترین شرح غلا د چا د مسلم ثبوت څنګه مې ها نه مختصره شرح ده ها کشف المبهم بس د لوی انسان کړل او ډیر جوړه کړل فاتح الرحمود جدا شه دا غي جدا فائد دي چې دا دونه جمع شي اله مسلم ثبوت به دروغ کی پوهیږي به
هغې دپاره دغه شی ضروري دی څه شی کشف المبهم ټیک شوه نو ما تاسو ته هلته د کشف المبهم کې لاندې ګوره تمام حواشي هغه راغلي نقل کړي په مسلم ثبوت باندې دا خو ډېر جوهر مولا او څوک دا محب الله بلال نو ته نعم لا هجر في التصور فيتعلق حتى بنفسه وبنقيضه دا ټکی سره دلته نشته خو په دې حاشیه من دغه ځای کې به چې د خوا کې ورسره شته حتى بنفسه یعنی يتعلق بنفسه وبنقيضه اگر نقیض نه دی بلکل چې نقیض دی د نقیض د تصور څوک دی لا تصور په لا تصور ګورم تصور متعلق کېږي لکه تصور خو دې ته وایي حصول صورت شی په لاغ نو صورت خدا شي ذهن ته راځي ته صورت څنګه منع کوي خو چې ذهن ته وکړي د صورت ذهن ته راځي نو دا اوس نقیض د شی چې لا تصور دې صورت ذهن ته راتلی نه شي څنګه به باندې بلګي بیا موږ ته دلیل وایو ښه پوه شئ اوس دې ته راشه دا څو دعوې شي درې دعوې او په درېیمه دعوه کومه یوه دعوه قول بالترهیب په دې رد کړل په تصدیقاتو کې ثم القضيه انما تتم بامور ثلاثه التقومن نو په دې اول دعوې رد کو په چا سره نام لا هجر فی التصور په دویمه دعوې مې رد کوم څه کې څه اور پوښې نام لا هجر فی التصور او په درېیمه دعوې رد کوم څه صراحتن رد لیدا اور کینه متأخر ځان ریکارډ وکړل ته خو متأخر ځان نه دلیل ویلو ښه یاد شي هغه څنګه هغه ما تاسو ته هغه اصل سبق د دې دی خو ما الته نیمګړی خلک ورته خدا ځای چون کې رستو شو هغه په مخ کې شو دې وجنه ما الته دا سبق ما الته تاسو ته ویل اما څنګه ویلو اور چې لول د دې مذهب ټول نقل کړ به په جواب کو او سه ولې بدا متحد ذاتن دي ځکه چې لانهما دا دوانه من اقسام العلم اقسام العلم والعلم معنى مصدري بیا ما دا العلم والعلم دا کټکا فهما نتیجه فهما من اقسام المعنى المصدري یاد شي بیا دا بیا صغرا شو کبرا شو واقسام المعنى المصدري تستشمل واقسام اور معنى المصدري متحده ذاتا ومتغيره جشه بیا دا نتیجه خو چونکه د دې قیاس نتیجه ده او دا صغرا ثابته بالبرهان ده دا کبرا هم ثابته بالبرهان ده نو چې کله صغرا کبرا ثابتين بالبرهان شي نتیجه غو مکوا نتیجه په خپل راځي ثابته ده او دا خو اقسام د علم دي کنه دي منوش على علم په دوه قسمه تصور تصدیق او علم معنی مصدری ده کنه ولی لکه علم مفسر ده بحصول صورت الشيء وحصول ده مگر مصدر ده نو صغرا هم ثابته او کبرا هم ثابته نتیجه ثابته نو دې صغرا خو غم مکو دا خو ثابته ده خو دا کبرا او ثابته کا او دلته ما تاسو ته وې چې په خصوج بکې ښه څه شي خصوج بکې چې دا ولی دا ځکه لک شانت ګران دی اقسام د معنی مصدری ولی متحد ذاتنا متغیر اعتبارنی چرته چې اقسام د معنی مصدری چرته اور وزر ضرب شو اور ضرب زیدین او ضرب چې کوم داسې شی امرین او د دنه دا قسمونه چې جوړیږي په دوه طریقې یا په اضافت سره لکه تلته اضافت تاو او یا په توصیف سره پوښې به اور دې سره یو صفت ولګو صفت قید نه شو او مضاف له قید د مضاف لپاره نه او تقید وکړو په شی یا په وصف سره تقید وکړه یا په مضاف له سره په اضافت سره تقید وکړه پوښې به دا اقسام د معنی مصدر شو او اقسام د معنی مصدری متحد ذاتا متغیر اعتبارنی ما تاسو ولې متحد ذاتا متغیر اعتبارنی اوس ما ته ګورځي اوس دا صغرا ثابته کبرا ثابته ولې متحد ذاتا دي ځکه اقسام د ما لان اقسام دلته بیا قیاس جوړوم څه کوه لان اقسام المعنى المصدري څه شي اور ما تاسو افراد حساسيه افراد حسيه يا افراد حساسيه والافراد الحساسيه والافراد متحده ذاتا ومتغيره اعتبارا ځکه اقسام د معنی مصدري د افراد حساسيه وز افراد دا ولا افراد الحساسيه دا د اوسط شو نو اور وز دا چې ورزن چې څه پاتې شو فاقسام المعنى المصدري
متحد ګور دغه کبرا ثابت شو زمون صاحب کبرا ثابت وخا هم دا کبرا ثابت دا ستاسو دعوه ده استاد قیاس په تعالی دا دعوه درکې ته چې دا وزم دا وزم غوډینه او دا پاتې شو کنه چې اقسام د معنی مصدر متحد ذاتن دي هم دا زمون منتها ده کنه یا ته ته نه چې کبرا ثابتوم نو خدا کبرا باندې نتیجه کی کنه نو ته څه دماغ خراب دی هم دا ثابتوم کنه هغه بل خبره و چې دا اقسام د دا سری دا تصور تصدیق متحد ذاتن او په لوی قیاس باندې روان دي او دلته موږ دا کبرا ثابتو نو دا صغرا کبرا به تر دا نتیجه کوي دا به نتیجه په تور به تعالی درکې وزلته کې دا اقسام نه معنی مصدر افراد حساسیه ولي دا صغرا اثبات د دې صغرا اثبات هذه الصغرى ولا اقسام نه معنی مصدر متحد ذات ولا افراد حساسیه ويعرف الافراد الحساسيه تعريف وکا کې ایمان در پکې اور ګوره کله افراد شخصیه کله افراد پنځه قسمه شپږ قسمه اور ځکه چې تاسو فرد به بجنې ځکه هم باس کو فرد کوم دینو ستوي بیا فرد دوه قسمه ده یو فرد حقیقي او فرد اعتباري ده بیا فرد اعتباري صرف یو قسم ده اکی په قسمونه جوړيږي او فرد حقیقي چې کوم ده هغه څو قسمه ده په پنځه قسمه ده هلته دا خبرې من کو او موږ به داسې وایو ولته روان دي دا باس خپل په متن کې بده دغه اشاره وکي او موږ چې کوم د قاعده اشاره کوو به تماشا کوو بیا موږ به سره ولګو موږ به راوکنو کوی به نو موږ چې کوم دین نو څه چل وکاو موږ بالته وایو چې فرض څه ته وایي فرد هغه چې کوم دین چې اخص د مال الفرد نه او خصوص د عنوان د مال الفرد هغه باندې کې د صدق نه وبده دا فرد شو و دا فرد چې کوم دینو د جون کې چې اخص د مال الفرد نه وز د اخصیت د خپل مال الفرد نه یو به اعتبار معتبرین یو په نفس الامر کې کدا په اعتبار معتبرینو نو فرد اعتباری او کدا په نفس الامر په واقع کو دا فرد واقعي او پوښه به اوس دا فرد واقعي بیا خالی نه پوښه به فرد واقعي دغه د مخصص غواړي وس مخصص اخصیت په مخصص باندې راځي نو دا مخصص وسوک دی مخصص به یا قید وي یا به تقوید یا به قید او تقید وانه کله فرض د کوم دینو قید نو د قید به خالی نه یا به امر کلی ذاتی وي یا به کلی ارزي وي یا به تشخص وي پوښه کو تشخص هغه فرد شخصي او کو کوم دینو هغه سو کو سو نور کلی ارزي جو هغه صنف او که کوم دنو کو فرد صنفي او که تاسو او کوسوګو او کو کلی ذاتیو نو هغه جو فرد نوعي سو فرد نوعي د دا بس د موږ روان یو پکې د سو کلی دا موږ چې کوم غرض دی تاسو په بیا وایو خیر اسی مې خبره تاسو کړې دا په خپل باس ته ځان نو څه مې راته وې کلی فردي کلی حساسیت فردي حساسیت وي یو کلی چې مقید کی په قید سره په قید سره او تقید داخل او قید خارجي څنګه به یو کلی چې مقید کی 50 سره په قید سره او تقید داخل او قید سي خارجي او کو قید او تقید دوه داخلو هغه د فردي وي هغه د سوي او چې تقید داخل او قید خارجو دې د فردي سوي نو ګوره دا اقسام د معنا مصدري افراد حسي ولي ځکه چې د فرد حصے تعریف به صادق ده لکه وجود موږ په وجود کې جوړو وجود زیدین او وجود چی شي امرین وز دا مصدر نه ده او دا اقسام د معنا مصدر او اقسام د معنا مصدری هغه صحیح افراد حصے ولي د فرد حصے تعریف به صادق ده کنه هلکه انسان ولي انسان ده انسان تعریف به صادق ده کنه هلکه چې کوم ده د حمار ولي دا ولي دا حمار ده حمار تعریف به صادق ده کنه دا ولي مسجد ده تعریف به صادق ده کنه دا وز د ځمکه جمعه ته لپاره وقف شي ده اول خبره ده بیا به کې اذن عام ده د چا به کې تصرف نه چلی سوا د خدمت نه بس دلته څوک نه شي له پوه چې دلته به دا ځای به زمای کو څوک وایي چې دا ما جوړ کړل او دا ځمکه زما ده لہذا زه بدلته ودرېږم پوهیږي به بس دا سره ټیک نه ده دا غلط ده پوه لرشه او یو غریب سړي په کار چې راځي په دغه ځای کې ني او چې دا زما ما جوړ کړل لرشه ته ګورو توقف شه بس خطر ته پکې نه دي ته نر سره بیا پکای لږه ګلمن هغه لمن څنګه خبرې کوي چې دا چې بس سره
مړ کو یار ټول پر ورګ مړ وې بوخي بس اجازه ما به چې دا جولامن دی دا ګیلامن وایي دا مې دا څه شی دی ضرور ورو چې مې خو عجیب انسان یار دا ما سره ملاو شوی مو حضرت خیل په جومات کې ما ته شعرونه هم ویلي اوس مې رایاد شو حضرت خیل جومات ته اوس دلته کنه له پاسه غټ جومات چې دی په کمرې دي په پاسه ولاندې او جومات عظیم الشان مولا یعقوب صاحب عمله 2000 روپۍ هم راکړې یعقوب مولوي صاحب امر دی اوس کړی امر شو او بس دغه شو هلته چې لاړم جو یو مولا و ما یې زه چندې له راغلی یم که نه ما ته ټول ورځ ما سره کوي دس اوکې زه باید ورو دلته کې جمعې ورځ ده چنده غواړي پوه شوې هغه ما ته وایي زه هغه سړی یم چې زه درغلی وم حقانیې ته تا سره کمره کېناستم تا زیر کړی دی وی تا چې ما ته وکاته وی ما ته دې وی چې تا ستا دا شکل د مولا جان په شان دی صرف د هغه په همشکلۍ باندې تا ما معرف الکافره کړې وه مزر شته وی تا زما دومره قدر کړی وی نن به موږ دلته هغه شان چنده کوو چې ناتار به جوړو ناتار د دې خلکو نه به زه دا چنده وباسم نن چې ته راغلی بیا ما وی زه خو ځم دغه ته سلي ته دا حیان مې ورته پرېښود مې بس که تا ته یو مولا جان داسې تقریر وکړي او یا به زه تقریر کوم مولا او یعقوب مولوي صاحب هغه کې حج ته جوړ چلو پوه شوې بیا ډېر غټ چنده وموږ کړی پوه شوې او دا مخ ته د ګیلمن دا دوکانونه دي بس مې دا هغه دی کورونه دي تعلیم زه کوم دا هغه دی ولاړې ها وزه که نه خبرې ته وځو ها اوس به تاسو بیا خفه شئ چې دلته څه یاره ګیلمن د خپل شی پوه شئ ما پسې هم شعرونه وویل ما پسې زبردست شعرونه ویلي بیګا مې پسې جوړ کړو یاره ما پسې شعرونه جوړ کړو صرف په دې وجه چې نه بس والله کم از کم یو دړی زړه به وو نور خو امي سړی وو پوه شئ د پښتون پر لګیا و بس بانګ وایي بانګ ښایسته بانګونه خپل وړوکي ماشوم ته الله او رسول داسې ښه مسلمان سړی وایي او په دې اخر کې کلمه چې وایي نو دی لګیا دی الله کلمه وایي لګیا دی بس دی په دغه مړ کړو یار هغه خطرناک کار کوو تاسو ټول پاکستان ته به زنده‌باد وایئ ورې خبره ته کوم سوال تاسو ګیلمن نه یې ګورئ ښه موږ هېچا نه هم ګیلې نه کوو موږ ګیلې کوو د خپل ځان نه بس موږ د چا نه ګیله کوو وایي ګیله نه کومه زه ګیله کوم د خپله شنډه بخته او ګیله نه کوم د بیچونه مهربانه پوه شئ ګیلمنه اوس ما ډېر شی ویلي اوس یې شروع کوم نو ګیلمن ته مې ګیلې کړي پوهېږې پرې نو ګوره سې کوه په خبره ځان پوهېږه د هر شی په تعریف زده کوې څه به زده کوې تعریف که تعریف صادق وګوله بچا په اقسامو د معنا مصدري که د چا تعریف صادق و دا ګز او دا میته او بجوړیا څنګه چل پکې وایا ته بجوړې که نه ته بجوړې اور بجوړیا څه یم دته که دې باندې د چا تعریف صادق و وایه که نه په اقسامو د معنا مصدري د چا تعریف صادق و روایت ده برادر فرد حصې که نه یار نو ته ولې یېرېږي د فرد حصې تعریف یې صادق و نو افراد حصې نه شو او فرد حصې څه ته وایي اوس مې درته ووایي یېرېږه ما کلي چې مقید کې په چا سره تقید داخل او قید خارج تقید داخل او قید څه خارج نو دغه شانتې ګوره اوس وجود زیدن دا وجود چا د مضاف شو اوس دې کې دا کمال دی دی به د خپل کلي نه هم متحد ذاتني متغیر اعتبار نه او د خپل فرد آخر نه به هم متحد ذاتن او متغیر صحیح ولې ځکه دا وجود ته چې دا زیات د مضاف کومه تاسو ته وګورئ هیڅ شو نو ګوره دلته کې اضافت تقید نه ها دا مضاف له دوه بهر دي دلته وجود دی دا ټول درونه راځارو دلته وجود دی دلته وجود دی دلته وجود دی په وجود یو بل سره شریک نشو ذات یو نشو وجود کې به دوه څه دي دلته
چې دلته اضافت ته دلته اضافت ته او یو مضاف الیه دی نو مضاف الیه بیا په ټولو کې بار دی دلته نشته دلته هم کله ادم دی نو څه پاتې شو اوس یو شی پاتې شو د دنه د خپل منځ کې هم او د دنه هم د دې جدایي په څه پاتې شو چلته اضافت ته اضافت او اضافت سره امر اعتباري نو ټیک شو کنه ذاتن متحد شو په دقه مضاف کې شرکت فی المضاف ته او هغه مضاف نه خو بار مستل دی نه کبره نشته جون نشته کدل تم شته په نشي حساب ده نو څه پاتې شو اضافت او اضافت سره زه دا فعل لږه کې چې چاته کله د مضاف کې کله د مضاف کې ستا پورې دا د خوشی خو نه دی چې اضافت چې دته شو نو په نفس الامر کې شو لهدا بل څه د اضافت نه کیږي دغه څه نو بس اوس د انسان چې عبارت د حیوان او د ناطق نه نو د ناطق په اعتباري دی ته کله چې یو کله نه انسان دې ته وایي چې ناطق په پکې وي او دلته د اضافت ده ستا پتا پورې دی نه پتا پورې منحصر دی که اضافت کې او کنه کې نو به زت کې امر ته کې بکر دی ټول کار تا پلاس کې دی او دا ستا اعتبار نه دی نو دیو بل نه جدایخ بس شو د دې د خپل کلی نه هم جدایخ په اعتبار د معتبر شو او دیو بل نه جدایخ هم څه شو اعتبار متحد ذاتن نو د دې د کبرا په خپل ثابت شو صغرا سوا صغرا خو اسانه و چې صرف ته تعریف به صادر کړ او جدا دا مصدر نه دی او دا اقسام نه دي نو دا د فرد حیثیت تعریف به صادق نشو چې کوم ته تعریف مشهور تعریف د فرد حیثیت دی اوري کنه اوري او بیا کبرا په خپل ثابت شو او افراد حیثیت سي واسمه نه چې متحد ذاتن متغیر اعتبار نه ځکه متحد ذاتن ولې دی په وجود کې ټول یو شان شو متغیر اعتبار ولې دی په اضافت سره دی بل نه کدا بل جدا دي په اضافت سره دي کدا هغه جدا دي ته اضافت نشته ورته شته یو اعتباري شی نه په هغه سره جدا شو نو زورام ثابت ده کبرام ثابت ده جدا کبرا ثابت شو جدا کبرا ثابت شو پوه به جو هغه صغرا خدا اشتق قیاس نتیجه ور دام ثابت هو دام ثابت شو لا د متأخرین مذهب ثابت شو په مابین د څو تصدیق شو اتحاد ذاتی او تغیر ابتدائي شو نو څه غواړي ها اوس تاسو خبره کوم دغه اتحاد ذاتی او تغیر اعتباري راغی وشو ما بین د دوه کې څه راغی ها تغیر ذاتی اتحاد ذاتی او تغیر څه شي دا فکر راغی صحیح شو اوس بس یې لږه نتانه د پوښ کوم دا چې اوس زمونږ باور راغی چې دا مریض نه جوړ دی ډاکټر ولا راغی مثال په دوايي طالب ته یا موږ رنگ متغیر دی یا دغه پروت ته به وسره حاضر مریض نه جوړ دی موږ به ټول نه جوړ چې موږ حالات وینو او نه جوړ سره په ژوندۍ کې نه څه وایي به زموږ سره تاسو نسبت بدل شو هغه د بیماری خبره چې موږ د نسبت کول وختي مشکوک وو اوس هغه بدل شو نسبت بدل شو علم بدل شو کنه دغه اما فهموا ان الشك تردد والتردد لا يتقوم التردد نراجع مگر تر څو پورې چې تقویم نه راغلی وجود نه راغلی لا زلو مگر چې متعلق شی په چا پورې هم په دغه خو هغه بیا بل خبره شو ستانه د بوزګم چې نسبت بدل شي هغه شته خبره شو بل شو او خبره بدل شو خبره بدلیږي نه خو علم پاغي باندې اعلی شو علم څه شو اعلی شو خبره خو نه ده بدله کنه کم خلک چې کافر دي مثال په تور لول دا کتابونه مطالعه کوي بعض خلک کافرانی يهوديان نصرانيان کتاب ګوري دا چې ګوري پوه شي کنه شوی نو دا کتاب ګوري چې نبی عليه السلام صفاتونه ګوري ځکه چې راشي لول ته بدخل بیا ورو یره دې شي لټونو کا بیا ورو ویني بیا دا کم خلک تبلیغیان لا چې بار ملکون ته او دا غو د پاک ژوندۍ ویني چې دا خلک د مسلمانانو دي او دې د خپل چهره د منظور چې کوي ورو زړه راشي بزړه یا قرآن مجید زړه راکاږي ځانته بس به جمعه راشي ماته کلمه مسلمانانو نو خبره بدل شو کو نه په بل شي ایمان راول کو هغه څه خبره و نو ته دنه کوی دومره خبره دې ان الله الحمدلله فإن المشكوك هو المزان دا مزان چې شو دا ماقه چې مشکوک او ماغه مزان شو دا غټ خبره دلیل دا ده غټ خبره سو او پات شو نو دا خبره دا د خو مونږ ته ویل دلته ضرورت نشته خوږي به وزل د خدای خبره کو په دې مونږ کې یو ورځ په دې باندې صحیح شو وځ تاسو خبره کوم
وهما نوعان متباینان من الادراک. ٹھیک شو دا ده کنه دا عبارت جی دا نوعان ټکی صحیح نه دی دا اول رد شي په اوله دعوا ده او دغه چې نوع خو دیو بل ذاتن جدا نه شي يعني تپوس کوم چې نوعان ذاتن نوعان شو انسان او ناطق انسان او حمار دا دیو بل نشي ذاتن جدا نه دي نو جی تا خبره کومه دا نوعان ته ویلي دا خو ته دروغ وایي تصور تصدیق نوع نه دي تصور تصدیق چې کوم دی ګوره تصور د لاندې څو قسمه ډېر شه قسمونه او بیا دا هر قسم اته قسمه ولې مزغري خراب او دا هر قسم د لاندې بیا یو قسم تعلق لکه تصور د مفرد د امر واحدي نو دا امر واحد چې دا یو د لاندې جزئیات دي تصور د زید تصور د عمر چې دا په ډیرو صادق شو نو تام تاسو کومه دا په ډیرو باندې صادق شو نو دا نوع شو او بره دا تصور جن شو ځکه چې دا انسان چې نوع ده د لاندې زید مربکه نه دي او زید مرګه افراد شخصیه کوي او دا زید په ډیرو صادقېږي یاره زید په ډیرو صادقېږي نو دلته چې کفرض کدا تصور دا نوع شي نو دا فرق دا شو کنه نو دا فرق په ډیرو څنګه صادق دی په کار چې دا نوع شو نو په یو فرد صادق کنه دا کدا چې انسان چې نوع ده نو په یو ځل صادق نه نو دلته خدا دا شلیل شوانه قسمونه د دې لاندې جزئیات دي ها نو د بل سوچ کومه نو هغه لاندې بیا دا خود هغه یو قسم د دې نوع جوړي او بره تصور څه جوړيږي تصور تصدیق د جنس جوړيږي نو ته خو وما جنسان بکار دي او تاسو یې دې دوه جواب استادان کې ښه یو جواب دا چې نوعان تاسو ته پته شته نوع په دوه قسمه ده یو نوع حقیقي ده او یو نوع صدا اضافي ده او نوع حقیقي څه ته كلي مقول على كثيرين متفقين بالحقائق كإنسان دا یو کلی دی چې په ذهن ابوبکر صادق ته هغه متحد سوي کلی مقول على كثيرين متفقين بالحقائق في جوابه او نوع اضافي څه ته نوع اضافي د نوع اضافي تعریف لګران دی دا تاسو روان دی وزر تاسو دلته صرف قانون وایم نوع اضافي کو دا دی کنه دا لاندې انسان دی لپاسه چې کوم د حیوان دی لپاسه جسم نامي دی لپاسه جسمون دی لپاسه دی جوهري شو ها انسان نوع ده کنه نوع حقيقي ده كلهم مقول على كثيرين متفقين دا لپاسه حیوان نه دی دا جناس دی کنه دا جناس دي تقريب وي دي تبعيد وي دي ابعاد وي دي ابعاد الصوي يا بشي دا خو اولنی سبقونه دي بلاګي خدا سر دا یو جوهر دي کټ کده نه دا دریوانه او دی وسره دا ټول نوع اضافي دي نو اضافي سره څه دی او چې ګوره یو ماهیت چې د غیر سره تل کې یو ماهیت چې او دا غیر مسول کې د دې لپاسه بل فرق دی لکه د انسان سره بقر تل کا دا بقر د حیوان بل فرق دی او د دوان په ما هو سره د پوسوکا سوال د دوان ما هو سره تو خبر شي او جنسي په جواب کې راته ته پوښتنه چې دا شی نو کوم نو اضافي نو اضافي کې درې خبره معتبر دي کومه شکل نو اضافي کې چې د غیر سره ټل کې انضمام مال غیر زم مال غیر یو دا فعل کې دویم سوال ته به ما هو سره څه خبره شي ادریم چې جنسي په جواب کې واقع شي بس دا او دا په دم صادق ته حیوان هم دي ځکه حیوان یو ماهیت ده غیر سره ټل کې غیر څوک دی لپاره څوک دی د جسم نامي په فرق څوک دی لکه شجر او بیا تاسو ته ما هو سره الحيوان والشجر ما هما جواب کې جسم نامي اغلب ازنه جنس ادري خبره بده کوم راځي کنه انضمام د غیر سره او سوال په ما هو سره وقوع جنس في الجواب بس دیم نوع شو دیم نوع ده ولی ځکه د فرق د سکه د
انضمام د غیر سره وکړه غیر به څوک دي د دې لپاره چې کوم جنس دغه فرد اخر د جسمون په فرد اخر څوک دی د جسم نامي نه علاوه حجر دی الانسان جسم النامي والحجر ما هما سوال ته ما هو سره او جواب ګرځي جنس څوک راځي د قلب جسمون بس او جسمون هم دي چې جسمون ز سوال کوم ز انضمام د غیر سره کوم غیر به څوک دي د لپاره جوهرون بل فرض دی عقل وقول الشرع او دې متټل کو سوال مې دغه ما هو سره ویم چې الجسم والعقل ما هما په جواب کې څوک راغی دغه جوهر جو بس دې څه شو درې خبرې پکې جمع دا درې خبرې بچا دي ما او لپاره جوهر کوشش شي ځکه دا په څه څه چې دا فرض راوړل او بیا به څوک په جواب کې ورکړي لپاره بل څه شته کته چې شیء ده نه دغه جنگ ده دغه چې شیء د جنس نه ده چې جوهر نه لپاره شیء ده شامل ده جوهر ته معارض ده هم شیء ده نه وینه غارض عام ده غسله په دې باندې په دلیل سره باز څه تکو چې شی ولې عارض عام ده دا ولې د دې سجنه دا نشي کېدای چې د جوهرون د سجي کله جوهرون د پاره شی سجي د سجي جنس شي نو بیا په فصل غواړي ځکه کله ما له جنس فله فصل پوښه به او بیا په دې کې ان شاء الله د وجود په باسونو کې چې کوم رسول روان دي کله وجود زه به تاسو ته د خبرو کوم دا نشي کېدای چې شیون د دنس شي کوم شی چې جنس عالی وي داغه لپاره چې څومره لپاره څوک راځي اب ټول راځي عام وي هغه لپاره اجناس شي کېږي ځکه دا عالی دی دنه بل نشته دا علوم موږ ثابتو دا غټه مسله د منطق ته څو دا شیون ولې د جوهرون لپاره سره د جنس نشي کېږي څه وړه نو زه ولول دومره قدر وایم چې دا جنس عالی دی زم نو ته چې جنس عالی دی لپاره شیون شي کنه دې نه شي کنه او اکته انواع د زغه شي اجناس مرتبه دي د څلور په رسو شي پنځه شي او یو به قریب شي یو بعید شي یو به ابعد شي یو به ابعد شي یو به ابعد الابعد شي ما له چل شي کنه امتحان نه ستپلان ده دا بل څه حسابي توخه ته خو دې بیا دې په دا کې تلای کو یا لګیا د ځان یو ګروپ جوړ کړل او ګروپ کې لګیا دی او څه سوي دي نو سبق وایي نو ته کې ځکه نو څه دی خبرې کو او دې په ورندو په شمار پړندو کې بچای ما چې دا کوم یې سره لګیا دی چې مخ کې خو طالبان نه دغه دا وځه چاله دا خو دلته او وسیله ته وته نه شي ما دا عملي سوال ته کله یو ته پوښتنه نو به جواب راکړي ټول اسې ګڼ کپان په دې شي یو ګڼ کپ کې دا خپروشه خبره مانی څنګه ته وي ها وای کنه پوي څنګه ته وندا نوان څه شو اغه خلاص دا نوان سره نو دا ما دوم ما جواب دا نو سره نو اضافي کله جنس مې جنس دي کنه چې جنس ده کنه ته چې دا پاس جنس ده موږ جنسیت ثابت نه کوو ځکه دا شریر قسمه دا انواع شو ځکه دا غو د لاندې افراد دي نو او جنس ته نوع اول صحیح دي جنس ته نوع یو جواب ده دویم جواب دا چې دا نوعاني دا هغه نوع نه ده چې مقابل د جنس ده دا په معنی د قسم باندې په معنی څه ده وایي یا په معنی څه ده لکه په نحو کتابونو کې وایي اسم بل سه نوع اصل دا په دې قسمه ده دا په معنی د قسمون دي او دا قسمون دا نوع او خو چې بس د لپاسه کلی د لاندې د کلی د لاندې بس جدا قسمونه دي نه لپاسه کې جنسي کدا جنسي او هغه نوع منطقي هر څه او قسم به معنا اخلم یعنی نن بدازه نوعن به معنا لغوي علم نوعن د معنا اصطلاحي ما دي نه اخلم شو شو جي متباينان د نوعان بس متباينان شو نو که قسمون شي نو بیا خو متباينان مفید شو ولې مفید شو ځکه چې د جنس شو کنه التباين شي خو په انواع کې کنه اشاره کوي چې دا نوعانه دا په زمين د چا کې ده د دې شنو دي چې متباين دي یو بل او یا اشاره ده چې په نوعانه کې هغه مفهوما د یو بل جدا دي او متباينان معنی مصداقا د یو بل جدا دي فائدہ د ذکر د متباينان پس د چانه د نوعانه لپاره د چې تغیر بینهما هم مفهوما ده هم سره او تصور د مفهوما د بل جدا نه دي
او یو مصداق د شته چې پکې شریک شي نو متباینان من الادراک یا دریم جواب دا دی چونکې دلته چې دی رد کوي په چا باندې په ومنه چې دا الفاظ د رد استعمال کی تو ته اتحاد او زم تباین دی پکې د سره کینا نو دې لپاره ویل دا خبره سکی ها په نوعانه کې دا جداواله ښکاره ځکه چې نوعان دي کنه پوښه بینو کو پټ پکې پروت ته پکې ځکه یو نو د بل نو نه صحیح جدای خو لیکن تصریح په دې باندې پاور کوي رد علیهم ردا بلیغا صریحا یا یو جواب دم کې دي شي هغه دا مینه لیدا کې ویل دی وجي اشاره په دې کې چې کوم دی نو څو ها نونسه ها نه تاسو دا وځه کې ورګي نشته زی ما دا پرې زو سره سمره ته وې ها فرزان په کوا سمره ته وې ها او څنګه شو سمره ته وې بدې کې اشه خو نه کې ها کوم څه درسېدل ما من الادراک جی دا من الادراک خو د دین خو معلومه شو چې تا خو مسلک د محققینو دا دی چې دا چې کم دینو دا تصور علم دی او تصدیق د لوحق د علم نه دی او اوس خو من الادراک دا د ادراک قسمونه دي د دین خو معلومیږي چې ادراک قسمونه شو نو مقسم پر قسم کې متحقق نه نو خو تصور علم شو تصدیق علم شو کنه یار دا کم غب تا لګاو ماته تا خو تر اوسه ماته وی چې د محقق مسلک دا دی چې دا تصدیق څنګه دی او وسوي ته خو مسله جوړ کړه تاسو به جواب وکړئ جی اورې دلته د خوښ کو مسلک د چا مشهوري ګرځي ټیک شو او اول ته موږ ثابت کړی رستم مسلک د دلته د مشهور مذهب موږ ثابت کړو رد کړو بچا محققینو ونه او کو دا غي سره برابر هم مال چل رہے څنګه چل دل راځي وې د عبارتونو سره زما کار دی څوک د سروس پینو سره کار ساتي پای پويږي دا چل زمانه زده کا دا من بجاج لیکم من بسکم یعنی دا چې دیو بل نه جدا دي نو د ادراک په جدا دي چې یو ادراک ته بل ادراک نه دی دا ترجمه کوم څنګه ترجمه کوم د ادراک په جدا دي لکه زما انسان او حمار ګل د ناطق په جدا دي د چا په وجه چې یو ځکه ناطق شته په دې بل ځکه نشته نو دلته د چا په وجه جدا دي ولی یو ادراک دی او بل ادراک او په دې کې جداواله ډیر اعلی شو لمنډه چې کوم دی ذاتن دی بل نس شو چې یو ادراک شو بل ادراک نشو بس دې پر تاسو او ضرورتن ته ورسېدم کوم ځای ته دغه به سبا مونږ جوړ د دې ضرورتن به دوه ترجمه کوو به دلایل ویلو قصه دي ټیک شو بس ته